القدر شپه باندې د څلورو کسانو دعا نه قبلیږي. پکار دا ده چې مونږ اول د هغې څلورو ګناهونو نه خالصه توبه وباسو. اول د هغې نه مخکې توبه وباسو چې کم که هغه ګناهونه مونږ کې وي. حدیث مبارک کې راځي هغې کې اول هغه کس دی چې هغه همیشه شراب څکي. شرابي نه دی چې د د شراب عادت او د شراب څکي، الله د دې سړي دعا په لیلة القدر کې نه قبلوي. الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو حفاظت نصیبه کړي. حدیث مبارک کې راځي الخمر جماع الاسم، شراب چې دي دا د ګناهونو مجموعه ده، دا جرړه ده د ګناهونو. چې سړی شراب څکي نو د ده نه ډېر ګناهونه کیږي، زنا کیږي، ډېر ناروا کارونه چې دي د دې جرله چې ده هغه شراب دي. نو دا ډېره خطرناکه ګناه ده چې دې نه مونږ او تاسو په اخلاص توبه وباسو. دویم علما وایي عاق چې ورته وایي د مور او پلار نافرمان، د دم الله په دې شپه کې دعا نه قبلوي. ټیک ته چې شراب سکون کې خلق به زمونږ علاقو کې ډېر کمی یا به نه، خو عاق چې د مور او پلار نافرمان نه د داسې کس دعام الله په لیلة القدر کې نه قبلوي. نو دام ډیره اهمه مسله ده چې د هغې نه مخکې مونږ د والدینو سره صلح وکړو، والدین رضا کړو. حدیث مبارک کې راځي صحابي راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي من احق بحسن صحابتي، د الله حبیبه زما د ښه سړیتوب حقدار د ټولو نه ړومبې څوک دي؟ زه وامه چې ښه سړیتوب زه کوم ړومبې د چا سره کومه، د کوم ځای نه شروع وکمه. مونږ د ښه سړیتوب د شروع کېدو ځای نه دی پیژندلی. نبی علیہ السلام ورته فرمایي امکه، ته چې ښه سلوک کوي نو ړومبې به د دې شروع د خپلې مور نه کوي. هغه ورته وایي ثم من، بیا وی امکه، بیا مور. هغه ورته بیا وی ثم من، بیا وی امکه، مور. وی بیا د الله حبیبه په څلورم ځل نبی علیہ السلام ورته وی ابوکه، د پلار. درې ځله د دواړو جهانو سردار مور یاده کړله چې ښه سلوک کوي اول د دې حقدار چې ده هغه مور د مور. ولې درې ځله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور یاده کړله، په څلورم ځل نبی علیہ السلام وی پلار. علما وی دې کې وجه دا ده چې مور داسې درې تکلیفه برداشت کړي دي چې هغه پلار لیدلي هم نه دي. یو، مور د حمل تکلیف برداشت کړی، دا بچې ډېره موده په ګېډه ګرځولی دی. دویم، د ولادت تکلیف، د د پیدایش تکلیف. دریم، د رضاعت د ته پی ورکول، دا درې تکلیفه مور برداشت کړي دي. دې نه پلار نه دی خبر، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ړومبې مور یاده کړله، څلورم ځل پلار. نو ړومبې ښه سړیتوب به د مور نه ښه سلوک شروع کوي. ته په بار ډېر پلاحي کارونه کوي، ټول کلی او علاقه وی دا ښه سړی دی، ښه کارونه کوي، خو چې د مور او پلار سره د ښه سلوک نشته دی نو ستا ښه سړیتوب نه دی. نو تا د ښه سړیتوب د ښه سلوک ځای نه دی پیژندلی. نو اول شروع به د مور نه کوو. حدیث مبارک کې راځي کس راغی نبی علیہ السلام ته وایي ډېره غټه ګناه رانه وشوله، فهل لی من توبة، د توبې سلار به یي، الله به مې دا ګناه معاف کی. د دواړو جهانو سردار ورته وایي هل لک ام، کور کې د مور شته دی؟ وی نه د الله حبیبه مور مې مړه ده. وی هل لک خالت، خاله شته دی کور کې؟ د مور خور چې عربی کې دی ته خاله وي. وی او شته دی. وی ورشه د هغې سره نیکي وکړه چې الله دې ګناه معاف کړي. چې ګناه درنه وشوله او کور کې مور شته دی، راشه د مور سره نیکي وکړه چې الله دې ګناه معاف کړي. دا دومره لویه سرمایه ده. نو لیلة القدر کې ګورې دعا نه قبلیږي چې د مور او پلار نافرمانه الله د داسې سړي دعا نه قبلي. یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي د الله حبیبه جهاد لزمه. نبی علیہ السلام ورته وایي احی والداک، مور او پلار دی ژوندي دي؟
شته دې کور کې وی او د الله حبیب شته وی فجاهد فیهما ورشه د مور او پلار خدمت کوه دا تا د پاره جهاد دی یعنی تا ته به دومره اجر میلاویږي زه د مور او پلار خدمت کې دا وقت صرف کا نو څنګه چې د مور سره حسن سلوک پکار دی دسی د پلار سره که پلارم خپی دعای نه قبلیږي حدیث مبارک کې راځي تا د پلار مقام پیژندلې دی اوسط ابواب الجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی پلار د جنت د دروازو نه مینځنۍ دروازه ده ستا خوښه ده نو کو ضایع کوي او کو ځان لی روغه ساتي مونږ په دې نظر چرته پلار ته نه دي کتلي که نه چې دا د جنت مینځنۍ دروازه ده مونږ دا نظر چرې نه دی کړی ته کور ته راشه او د پلار مخ ته نظر وکړه وای امام الانبیا فرمایي چې دا د جنت مینځنۍ دروازه ده وی که ضایع کوي او کو ځان لی حفاظت کوي د پلار مخ ته چې ګوري په دې نیت ګوره چې دا د جنت د دروازو مینځنۍ دروازه رضا الرب فی رضا الوالد رضا د رب په رضا د پلار کې ده رب العالمین وایي علما وایي چې په پرش پلار خپه دی نو په عرش رب العالمین خپه دی په پرش پلار رضا کا نو د عرش خاون بستانه رضا شي چې په دې پرش د خپل پلار رضا نو دا ډیره اهمه مسله ده د مور او پلار رضا اغیستل حدیث مبارک کې راځي چې د سړی پلار مخامخ رخکاره شو د چا نه چا تپوس وکړو چې دا څوک دی د دې زوی نه ولا چا تپوس وکړو دی ورته وایي چې دا زمونږ رشته دار دی دته ځان بد ښکاري چې دی د پلار ووایي نو حدیث مبارک کې راځي وي دی عاق شو عاق دی د مور او پلار نه نافرمان ایصاف شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وي دا یوازې داسې نه ده چې ستا پلار به عدالت ته ځي او سټام به لیکي چې ما بچې عاق کړی نه د پلار د ړه نه به دې چېرته لوخړه ختلي او ته به نه خبر د مور د ړه نه به دې چېرته روجماتې ټیم کې لوخړې ختي او تا به تیستلي ته به نه خبر لاړ شه د مور او پلار خپو ته کښېنه وایي مورې خیره خو به دې نه کړي پلاره خیره خو به دې نه کړي چېرته مور او پلار سره ټیم په ټیم کښېنه معلومات تی کوه پلاره خیره خو دې نه ده کړې مورې خیره خو دې نه ده کړې حدیث مبارک کې راځي وی د مور او پلار نافرمانی داسې ګناه ده چې الله به د دې انتقام په دنیا کې اخلي آخرت کې هم سزا ده خو په دنیا کې به الله انتقام اخلي خپله به د بچي د سره دا معامله کوي کومه چې د مور او پلار سره کړي نو دا ډیره لویه سرمایه ده علما وایي مور چې دا کور د مور نوم دی چې مور پکې نه ګورې هغه کور نه دی بیا به داسې روجوي وویني چې پلار به دې نه او مور به دې نه بیا به ډېر ارمان وکړي زه واما خوش قسمته دي هغه الوات چې ماښام روجه ماتئ روجه ماتې کې ورسره مور په درستخوان ناستئ خوش قسمته دي هغه الوات چې روجه ماتئ او په روجه ماتې کې ورسره پلار ناست دی دا لویه سرمایه ده واوره که دا مور او پلار دی نو په سوري به ناست او ځان به درته په غرمو ښکاري او چې دا مور او پلار دی شته دی په غرمو کې نه ته په سوري دا د سر سوری دی دا د سر سوری دی دا مه ضایع کوئ او روجه کې مور او پلار ته کنزل مه کوئ بدې ردې ورته مه وایې په دې مور او پلار ډېر خفه کېږي مولي صاحب زه معمولي خبره وکړمه مور خفئ نو زه ورته وامه مفسرینو لیکلي دي وایي دا ژبه د مور ژبه ده نو د مور په ژبه ته ولې مور کنځي دا د پلار ژبه ده دې خبرې د مور او د پلار نه زده کړي دي ته په هغې ژبه مور کنځي چې کمې ژبې د مور نه خبرې زده کړي دي نو مور ما ته وایي مولي صاحب گر کو آگ لگی گر کی چراغ سے مولي صاحب کور مې د کور ډیوې وسو نو کور مې وسو د کور ډیوې وسو زه وام ولې وی ډېره خفه په دې ما پلار وی مولي صاحب خفه ډېر په دې ما چې هغه ژبه نن ما ته وی ماډرن دور دی ته نه پوهېږي مور وی مولي صاحب هغه ژبه ما ته وی ته سپی یې چې کمې ژبې ته ما خبرې ښودلې وي نو مور او پلار به لازمي ستا خبره بوټې کوي
مور او پلار زورور خوند کوي او الواد سره کوزه غاړه وړه خوند کوي. زه هغې الواد ته ډېر وزیریږم چې مور او پلار ته دا ټیټه غاړه وړي، دا مور یې په سپېړو وی، دا پلار ورته قاریږي او ده ورته غلی سر کته کړی او مختورن ولاړي. پلار زورور خوند کوي، مور زوروره خوند کوي او الواد کمزورې خوند کوي. نو دې کې د مور او پلار که څوک نافرماني خالصه توبه وباسئ او مور او پلار رضا کوي، هله بیا لیلة القدر تلاش کوه، هله بیا حجونه او عمرې کوه، هله بیا د لیلة القدر تلاش کوه چې مور دې م کور لاس اوچت کړي. نو ته د لیلة القدر په تلاش کې عبادت کې مور ستا خلاف لاس اوچت کړي، هلته پلار اوښ کې بیي نه قبلیږي، دا دعاګانې الله نه قبلی. نو دویم نمبر د مور او پلار نافرمان. دریم نمبر قاطع رحم، چې د رشته دار سره یې رشته کټ کړي، د دعام الله په لیلة القدر کې نه قبلی. ګوره دا په عرف کې اړو ګناه نه ګڼل شي چې رشته داري م یوه ګناه ده، د رشته دار سره تعلق کټ کول دام ګناه ده. داسې خو به دا خو اړو څوک په عرف کې ګناه نه ګڼي او دا ډېره سنګینه ګناه ده. د دې اثر په غونډه محله او په کور او په معاشره کې. حدیث مبارک کې راځي ته دلته ناسې دعاګانې غواړي، د لیلة القدر تلاش کوي او الرحم معلقة بالعرش، او دا رشته داري نه ده، دا په عرش پورې نښتې ده. ته دلته دعا کوي هلته صله رحمي او رشته داري په عرش پورې نښتې. الرحم معلقة بالعرش، په عرش پورې نښتې ده. تقول من وصلني وصله الله، وی یا الله چا چې زه پیوس کړم یو ځای کړم الله ځان ته یې رانږدې کا. ومن قطعنی قطعه الله، الله چا چې زه د خپل زه پرې کړم الله لرې که د خپل رحمت نه لرې که. دلته ته دعاګانې غواړې، هلته صله رحمي او رشته داري دا اواز کوي. دې رشته دارۍ ته په عربۍ کې څه نوم وی؟ خبرې رحم ورته وی، او رحمان د الله نوم دی. نو رب العالمین وی دا صله رحمي رشته داري زما د نوم نه وتې ده، زما د نوم نه وتې ده. د دې خیال وساتئ، د دې حفاظت وکئ. حدیث مبارک کې راځي، طبراني روایت نقل کوي، وی چې په کم قوم کې داسې سړی چې هغه د رشته دار سره نالګي، الله د غونډ قوم دعا نه قبلي. د غونډ قوم دا څومره متعدي ګناه ده. لاړ شئ دا رشتې بحال کوئ، دا روجه د رشتو د بحال کولو میاشته، دا د کوزې غاړې وړو میاشته، دا د نرمولو میاشته. لاړ شئ په رشته دارو وګرځئ، ما معاف کا، ما تا سره روغه ده. رب العالمین مې عبادت نه قبلی د لیلة القدر، دعاګانې مې الله نه قبلی. ستا حاجت ته ستا چې ته عبادت کوي، دا ډیره متعدي ګناه ده. حدیث مبارک کې راځي ولکن لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داری پالون کې بدله ورکون کې نه دی چې رشتہ دار غږ کوي جو ته به غږ کوي. حدیث مبارک کې راځي نا دا رشتہ داری پالون کې نه دی، دا خو بدله ورکون کې دی. ولکن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، رشتہ داری پالون کې دا دی چې کله ورسره رشتہ دار تعلق کټ کوي او دی ورسره پیوس کوي، هغه یې کټ کوي او دی پسې ځي. حدیث مبارک کې راځي دا رشتہ داری پالون کې دی، د تبا الله اجر ورکوي، د تبا الله اجر ورکوي. حدیث مبارک کې راځي من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه. یو سړی وایي زما دی رزق پراخه شولی، زما دی رزق پراخه شولی او زما دی نیټه اوږده شولی. نو نیټه د چا اوږدیږي نه، خو الله به ورله په ژوند کې برکت ورواچي. عمر به څلوېښت کاله او الله به پکې د اتیاو کالو د عبادت توفیق ورکړي. دې ته د عمر اوږدېده وي. نو چې کم سړی وایي چې زما رزق پراخه شوی او زما په ژوند کې د برکت وي، دا د هر سړي ارمان نه دی چې فراخه رزق مې وي. نن خلقو چغې نه وایي د رزق د تنګۍ د لاسه، او زما چې دی دا رزق مې پراخه وي او ژوند کې مې برکت وي. نو حدیث مبارک کې راځي فلیصل رحمه، نبی علیہ السلام وی دی د رشتہ دار سره تعلق برابر کی، نو به الله رزق پراخه کی، به الله په ژوند کې برکت ورواچي. څومره بهترینه نسخه ده. نو د رشتہ دارانو سره تعلق بحال کو،
رشتې بحال کو گاوند کې رشتہ دارانو کې یتیمانان دی او ستا ورسره رشتہ کټ کړې د هغه یتیم دی او تا رشتہ کټ کړه په روژه کې هغه څه چل وکړي هغه به الله ته فریاد نه کوي چې یتیم دی او تا رشتہ دار دی او تا ورسره رشتہ کټ کړې ده دا یتیم چې دا به د چا رشتہ دار نه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلیو وی انا وکافل الیتیم فی الجنت هکذا و اشاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی کم کس چې د یتیم پرورش کوي زو او هغه به داسې یو په جنت کې وی سبابا او استا دا دوه ګوتې نبی علیه السلام ونیولې او داسې لږه جدایي پکې راغله وی دا ګوته چې دې ته څومره نږدې ده دومره به ماته نږدې چې څوک د یتیم پالنه کوي د یتیم پالنه کوي نو ستا رشتہ دارانو کې یتیمانان نه دي او د ګاونډ کې دي نشته ګاونډي وی نبی علیه السلام وی چې والله لا یؤمن زما د الله په ذات قسم چې مؤمن نه دی والله لا یؤمن زما د الله په ذات قسم چې مؤمن نه دی والله لا یؤمن زما د الله په ذات قسم چې مؤمن نه دی صحابه ورته قیل من یا رسول الله الله رسول دا څوک یا دی ډېر سخت کلمات دي نبی علیه السلام ورته وی دا هغه کس یادومه لا یأمن جاره بوائقه چې د هغه ګاونډي د هغه د تکلیف نه محفوظ نه وي چې ګاونډي ته تکلیف ورکوي نبی علیه السلام 3 پیرې قسم خوړلی چې دا مؤمن نه دی یعنی ایمان کامل نه دی چې دی ګاونډي ته تکلیف ورکوي نن روجه ده او زموږ نه ګاونډیان ستړي دي دا ولې زموږ روجې به کمې به م په روجو کې دا روجې صحیح کو څلورم کس چې په لیلة القدر کې د هغه دعا نه قبلیږي هغه کینهګر دی کینه ساتونکی حسد کوونکی دا ډیره خطرناکه ګناه ده چا سره م حسد مه کوئ چاله چې الله کم نعمت ورکړی حسد څه ته وایي یو کس باندې الله نعمت کړی دی ته وایې الله د ده نه یې والې نه که مال یې راکوې که نه یې دا حسد دی دا ډیره علما وایي دا د الله په تقسیم باندې اعتراض کول الله چې هغه له مال ورکو خو الله به پکې ځای لیده الله چې هغه له علم ورکوي هغه کې به د علم صلاحیت و نو داسې مه کوه وایي الله دله چې د کوم مال ورکړی دی د دیم روزي که خو مال هم داسې مال راکه الله دا علم د دم روزي که خو مال هم داسې علم راکه نو کینهګر نه حسد کوونکې الله د ده دعا هم نه قبلوي ړونه صفا کو کینې دړه نه وباسو د هېچ چا سره هم حسد نه ساتو حدیث مبارک کے راضی حسد دا نیکی دسی خوری کما تأکل النار الحطب لکور چې دا لرگی خوری نو دسی دا حسد نیکی خوری علماء وائی حسدگر سڑے نه دے کینگر د 51 به د نیکو نه همیشه خالی دلته د تهجد کې الته حسد نیکی خوري حدیث مبارک کې راځي دا حسد نه دی دا نیکی خری دسی صفاکی حسد نو دلته د تهجد کوي نیک اعمال کوي حج او عمرې کوي الته حسد ورله 51 د نیکو نه خالی کوي نو دا څلور ګناهونه دي پکار دا ده چې موږ د دې نه خالصه توبه او رشتہ دار لاړ شو رشتہ دار به روغه نه کړي او ته ورسره وکړه نو هغه به وی دی به ماله راځي او دی وی دی به ماله راځي وایي به زه وله ځمه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وینا به ځان ته مخې ته کړي نبی علیہ السلام ویلی دی من تواضع لله رفعه الله ومن تکبر وضعه الله چا چې عجزی وکړله د الله د رضا دپاره نو دی به الله اوچت کی او چا چې تکبر وکړو الله به یې راګزار کي نو ای به ته عجزي وکړه دا د نبی علیہ السلام وینا ده زه تاله راغلم ای به نبی علیہ السلام ویلي ما عجزي وکړله الله به ته اوچت کی او دا کوم چې وی ماله به راځي دے تکبر کی یاد ساته دے با اللہ کترا گزاری او تا با اللہ اوچتی نو دا متعدی گناہون دی چی دا دین پر رمضان المبارک دے اخیری عشرہ کی منگو تاسو توبی اباسو بل دا